أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذبت ثمود المرسلين. نو دا پنځم دلیل نقلی دی سره د تخویف دنیوینا. نو قوم ثمود دا د حضرت صالح علیہ السلام قوم دیتا عاد ثانی هم وای. د دوی علاقه د مدینه منوره او د تبوک مینس کې ده. د دوی علاقې نوم وادی حجر ده. قرآن کریم کی او سورت تے پدے نامہ سورہ حجر. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پخپل تفسیر کی لکھی دے علاقے کی دوی 1700 لوی کلیو خارونو د ترکو په زمانہ کې بتبوک پورے ریل گاڑی هم تلو. اغازای ریلوے سٹیشن هم و داغه بلڈنگ اوس هم موجود دی. د دې ځای نوم اوس هم مدائن صالح دی. د قوم عاد پشان قوم ثمود هم یو متمدن قوم و. دا غي د کلو کندرات اوس هم موجود دی. قوم ثمود زیاد تر خلق تاجر پیشا او زمیندارو او ډیر خوشاله خلکو. دا خلق د کمال درجه څنګه تراشو. غرونه به کنستل پاغے کی بے انتہائی پرسائش او نقش و نگار والا محلات او پلس جوڑول مجسم سازی د دوی محبوب مشغله وا. د دوی د لاس جوړ شوی مجسمه اوس هم عجائب گرو کې ملاویږي. قوم ثمود دا یو ترقی یافتہ قومو. دا غدور دا هم د سام ابن نوح اولاد دے. سامیو نسل دی. دا قوم دا عقل معاش بام عروج باندیو خو عقل معاد نه اکثر خالیو. د دنیا په حوالا په هر څه پویدل خو آخرت نہ بالکل غافلو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت غافلون. داخلک دنیاوی معاملات باندے خو پویدل سائنس او ٹیکنالوجی کی لویا ترقی کړي وا. صنعت و حرفت کی خډیر مخ کی تلیو. خدا آخرت پہ حوالہ مکمل غافلو. کذبت ثمود المرسلین. تکذیب کړیو سمودیانو د پیغمبرانو. اذ قال لهم یاد کا آغاز اوی دوی تا اخوهم رور د دوی صالح علیہ السلام. الا تتقون آیتاسو نڈری گئی دا اللہ تعالی نا.
انی لکم رسول امین یقیناً زیم تاسو د پارا رسول پیغمبر امین معتمد امانتدار فاتقوا الله واطیعونی نو یریږئ د الله تعالی نه او زما اطاعتو کی وما اسألکم علیه من اجر نغوالم زتا سنا پد دین باندې س مزدوری س معاوضه زکه د دنیا تعلیم ورکړل کیږي په فیس باندې دنیا تعلیم خلق معاوضه غواړي خو پیغمبر چانه په دین باندې معاوضه نه غواړي سفیس نه غواړي وما اسألكم عليه من اجر نغوالم زتا سنا علیه پد دعوت باندې من اجر سمزدوری سفیس ان اجری الا على رب العالمین ند اجر زما الا على رب العالمین مگر پر رب العالمین زمے باندې اتترکون فیما هاهنا آمنین اتترکون فیما هاهنا آیتاسو دا خیال دی تترکون تاسو با پر خودشی تاسو با پر خودشی فیما هاهنا پد نعمتونو د دنیا کې آمینینا پا امن باندې تاسو خیال دی چې تاسو په ټول عمر په دغه د دنیا په نعمتونو کې به خرمست وي نه قطعا نه اتترکون فیما هاهنا آمنین آیتا صبح پر خودی شی فیما هاهنا پا آغا نعمتنو کی زدی زائدی آمنینا آمنینا آمنین مانا محفوظ سیف او سکیو اتترکون فیما هاهنا آمنین آیتا صبح پر خودی شی فیما پاغ نعمتنو کی هاهنا صدی زیدی آمنینا محفوظ پا امن باندے فی جنات پا باغنو کی وعیون او پا چشمو کی وزروع او پا فصلنو کی ونخل او پا کجرو کی طلعها حظیم سمیوی داغی حظیم حزمون کی دی زو حزم دی نو یو دی حازم او بل دی حظیم نو حازم چپخپلا حزمون کی وی او حظیم بل شی حزموی حازم هغه ته چې په خپل هضم کیږي او حزیم دا هغه ته وایي چې بل شی څه کوي هضم کوي که خوراک نه بعد دو درې خجوري اخري نو خوراک اسانۍ سره هضمېږي ځکه چې انساني ماده طبي لحاظ سره خوږ شی ډېر خوښوي که چیرې ته د خوراک نه وروستو خوږ شی وخورې نو هغې ته د رسېدو دپاره اول هغه څیز ضرب زال کی د دپاره چې هغه ځای ته ورسېږي او کجورې دا داسې میوه ده چې دی حازم هم ده او حزیم هم ده پخپل هم هضمیږي او بل شی هم هضم کوي بعضې شی داسې وي چې هغه ذو هضم وي خو حازم نه
بل شی هضمي په خپل نه هضميږي او بازه شی داسې وي چې خپل نه هضميږي خو بل شی هضمي لکه مولای تیرا به څه خوراک سره دی وخوړه د خوراک هضمي خو په خپل نه هضميږي بار بار به درته غر کی راځي هیګي طلعها عظیم سمیوی داغی عظیم ذو حزم دی وتنحتون من الجبال وتنحتون اتاسوک کنستل کوئی من الجبال پغرونو کی بیوتن کرونا وتنحتون اتاسو کنستی من الجبال پغرونو کی بیوتن کورونا محلات فارحینا دیر مہارت سرا وتنحتون من الجبال اتاسو کنستل من الجبال غرونو کی بیوتن محلات و کرونا فارحینا دیر مہارت سرا کتا سنن املار شئی مدائن صالح تا او پوردن کے پیٹ رہا تا ٹول دنیا نا ورطو ویزیٹرز راضی سیاحین اغزائی تا سزایا پورے خو گاڑی زی او بیا اغزائی سونو پا تعداد کی اسونا ولاڑوی نو آغا دیر ڈیکوریٹڈ کڑے شوی وی دے سیاحینو دا پارا نو حل دا بگاڑے ادرے او اسبا پکرایا واخلے او اس باندې بسور شي د اس مالک هغه بتا سرزي او تا به اس باندې وړي نو تا به پیټ راتا یوسی عرب ورته بترا سورته بترا نو څه حال ته ورسي و بګوري سده خلق غرونه څنګه کنستی دي او د غرونو کې کوم انداز سره اغی محلات جوڑ کری دی پیلس و قیسر و بنگلے جوڑی کری دی حال تا لارو کم سسٹم جوڑ دے حال تا غرونو کی دننا نہری نظام کم انداز سر جوڑ کرے دے بیلکل دا غرونو مینس کی اغی دا نہرونو نظام جوڑ کرے دے ٹول شارنا دا نهر تاو کړی دی ډېر لوی شهر دی چې سړی پکې وګرځي نو ستړی شي د هغې په کوم انداز تیټرز دي په یو تیټرز کې په زرګونو کرسیو انتظام دی او کرسیو جوړولو دپاره هغې غر کنستی دی او په داسې اندازې په یو لاین کې جوړې کړې دي چې یو ستر فرق پکې نشته حالانکه هغه زمانه کې خدا سے د فتهم نه بیا هر یوې قبیلې د پاره ځان له پورشنې دي 70-80 کسانو د پاره دا د غي نمائندگانو او په مینس کې دا غي د چیف کرسی دا پاغی کی څه کوم سټیج جوړ کړی دی بیا هغې باندې کرسیانې د صدارت کرسی او ډایز سړی ورته ګوري حیران شي څنګه جیسے پیسې وي سړی وګرځي کار ولګي نو دې ته وایي فارحین ډېر مهارت سره جوړ کړي دي سړی ورته حیران شي چې دغه ځایونه وګوري هغه وخت دومره ټکنالوژي نه و ډېولپ
الله تنظرنه کمال کړه او دنیا په حواله خو غي با مې عروج ته رسیدلی خو د دین په حواله اخرت په حواله بالکل غافل وو وتنحتون من الجبال کنستلیو تاسو من الجبال کنستل تاسو من الجبال پغرونو کې بیوتن کورونا فارحینا ډیر مهارت سره فتقوا الله نو او یریږئ د الله تعالی نه واطیعوني او زما اطاعت کوي ولا تطیعوا مفعلو کوي تاسو امر المسرفین نظام د وایلیټرز مسرفین معنا وایلیټرز کوم خلق د الله تعالی احکامات خپولاندې کی هغه ته صحیح وایلیټرز ورته امر معنا نظام او مسرف معنا وایلیټر ولا تطيعوا امر المسرفين اطاعت مکوئی مفعلو کوئی تاسو نظام د مسرفانو الذين دا مسرفان آغا خلق دی یفسدون فی الارض صدی فساد پیدا کئی پزما کے ولا یصلحون اصلاح نکئی نو ټولنا لوی فساد پزما کے آغا شرک دی او ټولنا لوی اصلاح آغا توحید دی توحید دا ټولنا لوی اصلاح دا الذين يفسدون في الارض دا اغا کسان دی صدی بفساد پیدا کولو فی الارض پزما کے ولا یصلحون اصلاح بین کولا قالوا الذين مسرفان آغا خلق دی یفسدون صدی فساد گئی فی الارض پزما کے ولا یصلحون اصلاح نکی قالوا ندی قوم ورتوی انما خبر دادا انت من المسحرین یقینا تدا آغا گروپ سخی چپچا باندے سحر کڑی شوی دے چا باندے جادو کڑی شوی دے زګه خود داسې خبرې کوي د ټول قوم مقابله کې یوازې ځان ولاړې او داسې حماقت عقل من سړی نه کوي خو چې چا باندې سحر شوی نو هغه داسې حماقت کوي قالوا انما انت من المسحرین دوی ورته ووی ست پیغمبر نه تا ته هیڅ وحی نه دراغلی اصل خبر دادا ستا باندې چا جادو کړی دی صداغه د وجه العیاذ بالله ستا عقل کې فطور راغلی دی ستا په عقل کې خلل پیدا شوی دی زګه خطا د نبوت داوا وکا ورنا ما انت الا بشر مثلنا نیت الا بشر مگر انسان مثلنا پشان زمونگا تو زمون پشان انسانی بیتا کی کما امتیازی خوبی دا ستد آغی پا اساس نبوت دا پارا منتخب کړی شوی که چیرته واقعی ته پیغمبرې نو فأت بآیتن نو بیا یو خپل نبوت باندې سموجزه خو پیش کا سنشانی وخایا نو دینه پته ولګی دا صدا غي نبوت او رسالت دا بشریت سره منافی ګڼل جی څنګه لیټ ولګو
دا غي دا خیالو نبوت خدا سے بلند پایا اعزاز دے هغه انسان ته نشي ورکوله دیو جی هغه وی چې نبوت پیغمبر خو فرشتہ پکار دا پیغمبر خو فرشتہ پکار دا فقالوا ابشر يهدوننا مشرکین مقام دا خبره کړی و آیا انسان به مونږ گائیډ کوي انسان به مونږ ته هدایت را کوي ما انت الا بشر مثلنا نیت الا بشر مگر یو انسان مثلنا پشان زمونگا فاتح بی آیت نو ترات للوکا بی آیت پیو معجزہ باندے ان کنت من الصادقین کچریت درشتنو خلق سخا کتو واقعی پیغمبرے بیا معجزہ پیش کا قال هذه ناقة لها ندویتا صالح علیہ السلام ورتوی هذه ناقة دا اخدا اغزائیو کیو کمزائے مدائن صالح کے ندوی دو علاقے وی یو مشہور دے مدائن صالح نام سرا او دویم مشہور دے پیٹرا نام سرا کوم چې د پیټرا والا حصہ دا هغه په اردن کې دا هر څه مدائن صالح دے نو دا په سعودیا کې دی هغه کاڼه چې د هغې نه د معجزې اوښه راووتله او هغه کوي دا مدائن صالح کې دي هغه یې د صالح علیه السلام نه معجزې مطالبه وکړه چې دې مخامخ کاڼه دی د کاڼې نه د لسو میاشتو بلار به اوښه پیدا شي او بیا هغه بچی ورکی بیا د هغې شودې مونږ وڅکو نو هغه ورته صحیح ده حضرت صالح علیه السلام 2 رکعاته مونځ وکړو بیا یې الله تعالی نه دعا وکړه نو بلار به اوښه را پیدا شوه د لسو میاشتو حامله ډیلیوري وکړه د خلکو د هغې شودې هم وڅکلې حضرت صالح ورته ووی چې تاسو د معجزې کم ډیمانډ کړی دی نو د هغې به هم څه قیمت خو ادا کوئ نو دا څه ډرامه خو نه ده چې ما تاسو دپاره کړې وي او نه زه او نه دا د مداري سکیل دی مداری هم څه سکیل کوي نو د هغې پس منظر کې څه شی خرڅوي خلکو ته کیل وکي نو بیا هغه ډبي راوباسي ورته یې 10 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ هغه هم څه شی خرڅوي نو صالح ورته وی علیه السلام چې زه د ملي مداري خو نه یم سو تاسو ته به کیل خیم نه تاسو به د دې څه قیمت ادا کوئ د هغې قیمت دا څه د اوبو کم کویي دی د دې به یو ورځ اوبه تاسو استعمالوئ او دویمه ورځ به د دې اوبه سکل هغه به د دې اوښې نمبري نو په هغه ورځ به تاسو صرف په شودو باندې گزاره کوئ نو ژمي کې خو دی مزې وکړې شودې وڅکلې دود پتی چای پخې کړې هغه هم وڅکله نو د ګرمۍ موسم څه راغی
چې کله د ګرمۍ موسم راغی نو دوی شودې وڅکلې، ګرمۍ وه شودې وڅکلې او پاسه نه ګرمه هوا پې وچلېده، نو تندې واغستل، کوهي ته یې رامنډې کې نا ټولې اوبه وخیسکلې وې. نو دوی ووې چې دا ټول مصیبت دې اوخي پیدا کو. نو هغوی وې چې اوس به څه کوو؟ نو فیصله یې وکړه چې دا اوښه ختمه کړی شي. حضرت صالح ورته ووی چې ګوره داسې ونه کوي کنې بیړه به مو غرقه شي. نو هغوی وی چې دا به خامخا کوو. نو هلته یو سړی و قدار ابن سالف، هغه یې تیار کو، نو هغه دا اوښه هغه شهیده کړه. قال هذه ناقة لها، اوی ورت صالح علیہ السلام هذه ناقة دا اوخدا لها شرب دے دا پارا نمبر دے دا وبو ولکم شرب او تاوس دا پارا هم نمبر دے دوبو یوم معلوم دروز معلوم لها شربن دے دا پارا دوبو نمبر دے ولکم او تاوس دا پارا شربن دوبو نمبر دے یوم معلوم دروز معلوم چه یو رزبا تاسو بس کی او بل رزبا دا اوخا او بس کی او تاسو با شودیس کی. نو یو د شرب یو د شرب او بل د شراب. شرب معنا اسکل، شراب سکم شی اسکلی شي، او بل د شرب نو د شرب معنا د اوبو نمبر، شرب معنا د اوبو نمبر. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها، او تاسو مرسی گئی دی اوختا، تاسو مٹچ کوئی دا اوخا بسوئن پا بدئی بانے فیاخذکم کنے ابنی ستاسلا عذاب یوم عظیم عذاب در رزلوئے فعقروها ندی ولدا اوخا پخپو باندے فاصبحوا نادمینا ندی اگرزدل نادمینا ہلاکی دن کی فعقروها ندی وهلا دا اوخا پخپو باندې خپې ولا کټ کې. نو چې چا دا هغې خپې کټ کړي د هغه نوم د قدار ابن سالف، شیطان سړی و، دا د قد نه وړوکی و. نورو کسانو دا کار نه کو، هغوی وی چې دا د معجزې اوښه ده. نو هغوی ډرېدل او دغه کس تیار شو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو وار حضرت علی ته ووی رضی الله تعالی عنه اشقى الاولین عاقر ناقة صالح و اشقى الاخرین قاتلوکا. سابقه امتونو کی بدبخت سړی هغه و چې هغه د صالح علیه السلام د معجزې اوخه شهیده کړې وه، او زما امت کې به بدبخت سړی هغه وي چې څوک به ستا شهیدوي، څوک به ستا شهیدوي. نو دا بیا رستو شهید کو عبدالرحمن ابن ملجم، دا خارجی و.
خارجیان هغه خلک دي چې هغوی ځان نه علاوه بل سړی مسلمان نه ګڼي خپل ځان نه علاوه ورته بل سړی مسلمان نشي کته ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها نديئوا على داؤخا فاصبحوا نادمين نخپی کټ کړی دوی د دې اوخه فاصبحوا نادمين نو وګرځیدل دوی نادمين هلاک دن کی فاخذهم العذاب نو اونی والدوی لعذاب ان فی ذالک لآیا نو لاندې نه زلزله وا او پاسې نه چغه د جبرئیل وا لاندې نه زلزله وا او پاسې نه ور باندې چغه د جبرئیل وا ان فی ذالک لآیا یقینا پدې کې لآیا کامل عبرت وما كان اکثرهم مؤمنین خو اکثر د دوی خو نو اکثر د دوی ایمان راوړون کی نوز دا قرآن خو کیسې نه بیانوي قرآن دا خو د قصو کتاب نه دی دا الله تعالی دی د پاره بیانوي چې دین عبرت واخلا چې د قوم سمود یا قوم عاد یا قوم لوط کم کردارو داغه کردار په اساس دغه انجام سو او که تاسو خلقم هغه کردار خپلوي تاسو هم دغه انجام وي ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې لآیا کامل عبرت وما كان اکثرهم مؤمنین خو ندی اکثر د دوی ایمان راوړل کی و ان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا پروردگار ستا د غلبه مالک دی الرحیم د رحمت مالک دی کذبت ثمود المرسلین تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو اذ قال لهم یادگاغا سکل او دوی تا خو امرور د دوی صالح علیہ السلام لا تتقون آیتا سنیری گئی د عذاب د اللہ تعالی نا انی لکم رسول امین الا تتقون آیاتا سوزان بچ کوئی د شرک نا انی لکم رسول امین یقینا زیمتا اس د پارا پیغمبر قابل اعتماد فاتقوا الله نو یری گئی دا اللہ تعالی نا و اطیعونی زما اطاعت کی وما اسألکم انا غوارم زتا سنا علی پد دعوت بانے من اجر سمزدوری ان اجری الا علی رب العالمین دے اجر زما مگر رب العالمین زمی باندے اتترکون فیما هاہنا آمینین اتترکون آیاتا سب پر خودی شی فیما پا آغ نعمتنو کے هاہنا صدق زائدی آمینین پا عمل کے فی جنات پا باغنو کے وعیون پا چنو کے وزروع پا فصلنو کے ونخل پا کجرو کے طلعها حظیم سمیوی داغی عظیم دازو حزم دی وتنحتون من الجبال اکنی تاسو من الجبال پغرونو کی بیوتا کرونا فارحینا دیر مہارت سرا فاتقوا اللہ نو یریگ اللہ تعالی و اطیعونی زما اطاعتو کی وتنحتوا ولا تطیعوا امر المسرفین اطاعت مکوی نظام د مسرفانو مفالو کوي تاسو نظام دا مسرفین الذین دا مسرفان آغا خلق دی یفسدون فی الارض سدھی فساد کئی پزما کے ولا یصلحون اصلاح کئی قالوا ندی قوم ورطوی انما خبر دادا انت من المسحرین تد اغچانے سپچا بانے جدو کڑے شوی ما انت الا بشر نیت مگر انسان مثلنا پشان زمونگا فات بی آیت نرات للوکت
پیو نشانی باندې كنت من الصادقین اکچریت درشتونو خلق سغا قال او صالح علیہ السلام هذه ناقة دا اخدا لها شربون دے دا پارا دا وبو نمبر دے ولکم شربون تاز دا پارا هم دا وبو نمبر دے یوم معلوم دا روز معلوم ولا تمسوها امٹچ کوئی تاسو دا اخا بسوئل فبدئی سرا فیاخذکم نو ابلی ستاسلا عذاب یوم عظیم عذاب دا روز لوی فعقروها نو دای کټ کړي خپې د دې اوخې نو څه اوخه را پرېوته نو بیا یې شهیده کا په خپې وواله نو څه را پرېوته بیا شهیده کا فعقروها نو دوی وواله دا اوخه فاصبحوا نادمین نو وګرځېدل دوی هلاکېدونکي فاخذهم العذاب نو درې ورځې دوی ژوندي وو بیا عذاب پرې راغی بیا عذاب د ورځې پاس په دوی باندې عذاب راغی فأخذهم العذاب نؤني والدوي العذاب إن في ذلك لآية كنن پدې کې لوی عبرت دی وما كان أكثرهم مؤمنين خنو أكثر دوی ایمان راوړونکي وإن ربك یقینا پروردگار ستاره هو العزيز د قوت مالک دی الرحیم د رحمت مالک دی اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.